امریکایي پوهنتون د استادانو په بدل کې د حقاني شبکې او طالب قومندانانو تبادله د خبرو اترو نن سبا تود بحث ګڼل کیږي. افغانستان حکومت تل ادعا کړې چې پاکستان حقاني شبکې مشرانو ته پناه ورکړي او ورسره مالي او اکمالاتي کې تخریب وکړي. په همدې اړه د خبرو لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر ته ښه راغلاست وایو. د سکایپ له لارې موږ سره مل دی آفتاب شیرپاو صاحب. ستړي مشئ، په خیر راغلی. ډېر اول ستاسو غبرګون د حقاني شبکې د مهمو غړو او قمندانانو په اړه څه دی؟ دا به ستاسو په نظر څومره د افغان سولې د مذاکراتو سره مرسته وکړی شي صاحب؟ ډېره مننه. زما په خیال د افغانستان مذاکرات ډېر اهم دي. پکار دا دی چې دا واپس شروع شي ځکه چې بغیر د دې نه بل څه حل نشته. هلته په افغانستان کې د امن راوستو مسله پکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلاف او بې اعتمادۍ مسله هم ده. یو علت یې همدا د حقاني شبکه ده چې وایي د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا ورسره همکاري کیږي او په پاکستان کې دننه ورته داسې زمینې برابرې شوې دي، زمینه سازي کیږي چې په افغانستان کې بیا بریدونه وکړي. پوښتنه دا ده چې صاحب د حقاني شبکه به له دې وروسته خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړي او که اوربند به وکړي او هغه ژمنه یې چې تر مل پاتې کیږي؟ زما په خیال د افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې چې بد اعتمادي دا ختمول ډېر ضروري دی. په دې باندې موږ بار بار دا بیان ورکوو چې او کوشش کوو چې د دواړو ملکونو کو دا کم اختلافات دي یا بدګماني پیدا کیږي چې دا لري شي. حالیه هغه د څورو کې یا کوم د افغانستان کونسلیټ په پیښور کې بند شو او څو واقعات په کابل کې شو. دلته نو زموږ خدا خواهش دی چې دا اختلافات لري شي او د دې لپاره د دې د ایسای مشر چې هغه افغانستان ته وستلو د دې خبرو اترو لپاره چې زموږ چې څو پورې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې بل اعتمادي ختم شوی دي نو دا سلسله مخ پر وړاندې نشي روانه دي. زما په خیال دا چې کوم اوس هلته افغانستان کې صورتحال جوړ دی او خصوصا په دې باندې زما په خیال ډېر اهم دی چې د الیکشن د انتخاباتو نتیجه مخامخ راشي ځکه چې هلته بې یقینه یو صورتحال راغلی. اوس بیا هغه لیټ شو په دې وجه دلته او په افغانستان کې دا بې یقیني صورتحال هغه د رپورټ لپاره ضروري ده چې د دواړو ملکونو چې نوې هر څوک چې رئیس جوړیږي چې چا په حق کې هغه کېږي چې هغه راشي او خپل منصب باندې کېني او د دواړو ملکونو لپاره بحال شي. بالکل ستاسو هغه مضمون مونږ هم ولوس چې تاسو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان سره د خپل اړیکې بیرته سمې کړي. زما پوښتنه پاتې شوه افغان حکومت البته افغان حکومت وایي چې طالبان د پاکستان سره د خپلو اړیکو وضاحت ورکړي. ستاسو په باور صاحب د پاکستان حاکمیت د طالبانو سره څه ډول اړیکې پالي؟ تعلقات زما په خیال د دواړو ملکونو پدرې هغه باندې سطح باندې په دې کې پیش قدمي کول پکار دی او حکومتي سطح باندې بل د دواړو ملکونو چې کوم د افسرانو او افسرشۍ په منځ کې هغه پکار دی او دریم د ولسی په سطح باندې د اسټابلیشمنت په سطح باندې او د ولسی په سطح باندې. نو په دې هغه کې چې دا موږ مخکې په دې کې هغه کړی دا هغه کې د دواړو پارلیمنټو هم یو رول دی یو هغه د کردار دی چې هغه شروع شي واپس او دا یو د دواړو ملکونو یو بل سره راتل شروع شي. نو دې سره به ډېر فرق کوي. اوس دا تیر یو څو میاشتو داسې بالکل اصلي کې هغه نه شوی. دا رئیس جمهور جیل ته راغلو پاکستان ته یو ډېر ښه فضا جوړه شوې وه او هغې نه پس پاکستان د تورخم بارډر چې دی هغه 40 غنټې کولو کړو. د دې سره هغې په دې باندې خوشحاله ډېره مننه صاحب. بله
کور ودان له تاسو نه ډیره زیاته مننه بریالي اوسئ زه فکر کوم چې یو څه ستونزې هم دي تخنیکي نو له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوو بریالي اوسئ صاحب